د محبت دپاره ډیر زیات بهترین او ډیر زیات اعلی تعویض دی. که چاره تعویض ولیکو ځان له او دغه رنګ یې د تعویض یې مټ ته واچو یا غاړې ته واچو او په دې باندې د چا نوم ولیکو، انشاءالله العزیز محبت به دا په یو څو منټو کې دا واقع شي. که چېرته د سړي محبت نه وي د ښځې سره، دا سړی ولیکي نو محبت به سیوا شي. دغه رنګې که چېرته د ښځې محبت نه وي سړي سره، نو سړی ولیکي نو د ښځې محبت به سره دا سیوا شي. که چېرته مور پلار داسې وي که نه چې د هغوی بچي هغوی سره مینه محبت دا نه کوي او دغه رنګې د هغوی تپوس نه کوي، هغوی خواله ورځي نه، نو که دوی دا تعویض وکړي نو انشاءالله العزیز محبت به واقع شي. دغه رنګې که چېرته محبوب داسې وي چې هغه د عاشق نه بېروحي کوي، نو که د هغه دپاره ولیکلی شي او دغه رنګې مټ ته واچولی شي، انشاءالله العزیز په یو څو منټو کې به الله پاک د دې تعویض په برکت باندې محبت واقع کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجات د خپلو خزانو پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو مشکلات د ختم کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسم درد د هر قسم خفګان نه دا وساتي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا د محبت حوالې سره ده. یاد ساتئ چې محبت دا نه په پیسو باندې راځي، نه په مال دولت باندې راځي. دا محترم او غیر اختیاري وي او دغه رنګې محبت دا فطري وي. لیلا او د مجنون محبت محترم او دا ډیر زیات دا سیوا و. یو ځل مجنون پلار بوتو بیت الله شریف ته، ورته وویل چې د کعبې خاطر وکړه لیلا نه واوړه. دا مجنون ورته وویلې الهي تبت من کل المعاصی، الله پاک د هر ګناه توبه وباسم، ولکن حب اللیلا لا اتوب، د لیلا د محبت نه توبه نه وباسم. لکه دومره پورې هغه د یو جنۍ محبت کې دا لیونی شوی او لیلا ته ځکه لیلا و چې لیلا د ډیره زیاته توره وه او د مجنون نوم دا محترمو دا قیس و. دغه رنګې محبت دا ډیر زیاته واقع کېږي او دغه رنګې ډیر زیات غیر اختیاري چیز دی، پته هم پکې چاته نه لګي. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایل ای پروردګاره که زه چېرته عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره محبت کوم نو په دې باندې تمامه رانیسه. نو دغه رنګې محترم محبت واقع کول، دغه رنګې محبت دا ثابتول او دغه رنګې چې څوک ځان پسې لیونی کول، د هغې دپاره دا وظیفه دا ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته بهترین او ډیره زیات اعلی وظیفه ده. که چېرته په تاسو کې څوک وي چې د هغوی زنانه ورسره محبت نه کوي، ښځه ورسره محبت نه کوي، نو سړی به محترمو دا تعویض لیکي. چې کله سړی دا تعویض ولیکو انشاءالله العزیز ښځه به ورسره محبت شروع کړي. که چېرته سړی داسې وي که نه چې دا ښځې سره محبت نه کوي، نو ښځه به دا تعویض ولیکي. مکمل اسانه طریقه ده، بس دوه ټکي دي، دا دې ولیکي انشاءالله العزیز سړی به ورسره محبت شروع کړي. یو سړی راسره چې هلکه ما سره د علاقې والا محبت دا شروع کړي، دا تعویض دې په دې طریقه باندې ولیکي انشاءالله العزیز هر ځای کې به عزتمندي او په هر ځای کې به خلک را خیال ساتي. که پلار را تعویض ولیکي نو بچی به ورسره محبت کوي، که بچی را تعویض ولیکي نو پلار او مور به ورسره دا به ورسره محبت کوي. دغه رنګې په دنیا کې که موږ وګورو ډېر زیات هلکه دی به سره روان دي چې لکه پلانکي ځای کې زما محبت دی، په ډنګري ځای کې محبت دی. نو که دغې دپاره محترم ولیکي، فرمایي که نه چې محبوب سار سمندر فار وي، د وو سمندرونه اوفا وي، او یو سړی دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز الله پاک بوله محبت دا واقع کړي. نو وظیفه داسې ده چې کله موږ د چا سره محبت کوو
او د هغه لپاره تعویذ لیکو چې دا محبت دی واقع شي نو تعویذ به داسې وي که حب الله یحبونهم لکه قرآن کې لیکنه یحبونهم که حب الله موږ الټه ولیکو که حب الله یحبونهم دا موږ ولیکو د قرانګي دینه به موږ غیر چا پیرت کر هتاو کو دایره به تاو کو تاسو سکرین باندې راخکاری په هغه نه لاندې لومبیا ونوم دا شقول کو ورپسې دیم نمبر بيدم محبوب ادم معشوق لیکو چې بچا باندې محترم او تعویذ کې داغه نه بولیکو ان شاء الله العزیز الله پاک بر دیو منس کې محبت دا واقعیا کو تاسو را تعویذ نشي لیکلې نه به تاسو دا وظیفه کوي والقیت علیک محبتا مني والقیت علیک محبتا مني یا محبتا مني ذکر تاسو دا وظیفه سره مهام یوي شوي شپېره کوي یا چې تاسو د محبوب خاله ورزنو ځان سره به خواګه والي دا به یو شپېری وایي په خوګمان به دم کوي په هغه باندې اوخري ان شاء الله العزیز محبت دا واقع شي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته